ولې نه معاف کړې امام الګرو زنه تاسو نه جان چیک ګڼه زنه تاسو جان خان ګڼه خانی په همایون خان انور خان سلیم خان ختم اصله زیمانه خانان به یو وخت چول چې هر کلی کور نه به خبر ول چې دې کلی کور چې نن مړی پخه ده کنه ده بیا داسې خانان رالل چې آبای تاڼې کچارۍ ذمہواران ول بیا دو غوندې خانان رالل چې کور کور ته فایده ورسوله ما تاسو دپاره هیڅ نه دي کړي زنت خان یم زه تاسو ورور یم زه تاسو ملګری یم خو حق لري چې خبر وکړو حق لري چې صحیح خبر وکړو صحیح خبر دا ده چې که زه نن دلته ولاړ یم په دغه سټیج باندې ولاړ یم نو ما تاسو سره ما تاسو ته یوه ناره ده که زه تاسو نه ووټ غواړم که ځان ته یې غواړم که خپلې کورنۍ ته یې غواړم په یوې نارې یې غواړم په خلوص یې غواړم په خدمت یې غواړم په غیرت یې غواړم نه یې په پیسو غواړم نه یې په تربورګنت غواړم نه یې په تفریق رشتې غواړم امام الګرو زه به ډېر وخت نه اخلم خو یو څو خبرې به درته نورې کوو ټایم به یي خو درېږو به نن به کیسې هر وو امام الګرو امام مقابله تاسو امام مقابله چې خدای کوم سړي سره راوستې ده هغه ناره صرف پیسې دي چېرته وایي چې ما 3 ارب روپۍ راوړې دي چېرته وایي چې ما 1 ارب روپۍ راوړې دي ما نن هغه ته 3 لارې غوښتې دي 3 لارې مقابله خو به در سره کوو خو زه به یې قوم مفاد پاره کوو ایم پی ای توب ایم ایل ای توب دپاره به یې نه کوو زه به یې قوم مفاد دپاره کوو زه به یې قوم اوبو دپاره کوو زه به یې قوم بجلۍ پاره به یې کوو زه به یې قوم بچیو دپاره کوو چې سبق ووایي زه به یې قوم هسپتالو پاره کوو چې مریضانو علاج وشي زه یې دې پاره نه کوو چې زه اسمبلۍ ته لاړ څه هلته زه وایه چې زه ایم پی ای یم دا ما مخالف نن وایي چې ما 3 ارب روپۍ راوړې دي زه نن درته دې چې نه دا جواب ورکوو چې دا یې راجنپور مال مویشیانو منډۍ نه ده چې ته به یې په 3 ارب روپیو اخلې داسې به دې لوټ په لوټ واړئ چې ته به بیا ورته ګورې ته به ضمیرونه یې خلکو په پیسو څرنګه اخلې تا ته زه نن 3 لارې درکوو ما سره نن په دې سټیج 5-6 ما غریبان ملګري ولاړ دي ته په دو باندې بولۍ ولګوه که ما یو ملګری خرڅ څه په 3 اربه نه په 10 کروړه یې واخله په 1 کروړ یې واخله که ما یو ملګری خرڅ څه زه به بیا سیاست نه کوم سیټ به تا ته پرېږدم چې تا ته صاحب شغبونه چې ما کور د ټول پچې مروت کې سوی کېس کې دومه خبر دومه لار درشاو زه خو یې سټیټس وژای نه یم نه زه غلا پاره سیاست ته راوتلی نه زه کاروبار ته سیاست ته راوتلی یم زه خو یې خپل قوم عزت ته سیاست ته راوتلی یم خپل عزت ته سیاست ته راوتلی یم تا ته زه دومه لار درکوم اوس نه ما ته درېږه په دې سیټ باندې نه به موږ درېږو په دې سیټ باندې ما هر کلي چې ملګري سته دي شریف الله خان تترخیل چې سته ده نذیر خان تترخیل چې سته ده جمراز خان تترخیل چې سته ده داسې غازي خیل چې صدر اجمل ده داسې ایوب خان د بهرام خیل چې داسې فرید خان د تاجزۍ چې داسې د عنایت الله خان تاجوړو چې خان بادشاه د جوهر خیل چې نور جن خیل چې مصباح الدین دودي په دو به زه اوس واچوم دو به په پي کې 92 باندې ودروه زه خپلې ډلې له طرف نه ته په چا اوس واچوه ته خپل ملګری ودروه چې دا ټوله پیسې تا راوړي دي دلته خلکو ضمیر اخیستو دپاره دوره پیسې به یوه کمیټۍ جوړه کړو 15 کلي دي پي کې 92 چې 15 کسانې تا 15 کسانې ما
ته دغه پیسې لګوا چې ته څومره پیسې دې کمیټۍ ته اچې هغه ډبل بس اچاو 10 کروڑه به زیاتې پاچاو ترقیاتي کارونه به شروع کړو په دې 3 اربو چې ته یو ارب اچې زه به یو ارب 10 کروڑه اچاو چاچا صحیح ده چې ته 2 ارب اچې زه به 2 ارب 10 کروڑه اچاو څنګه په اوبو باندې شروع کړو په اوبو باندې چې کور ته اوبو ورسو هغه بعد بس کلان شروع کو دور ډیر ګریجویټس روزي هر کال هغه ته به حواله کوو چې په سبق وای بیا په هسپتالونو شروع کو ډاکټران دور ډیر روزي مروت ابا هسپتالونه چلای بیا دور ډیره دالته دشمنی او دغه پیسو له وجه نه پاتې دي دشمنی او حل په وباسو اے خلکو اے غریبانو نوډا فرند نوډا ځای په کورو باندې دو رختونه وپوکو راځي چې سما پته مولا کې چې چوک دې قوم خیر خوا ده ادوره پورې به لګاو چې چوره پورې ته ختم نه لا زه ختم نه یم چې پته مولا کې مقابله دریم آخره لار دادا کدا دی نی خوشا بیا دا نن دغه جیلا چیلنج درکاو کچیرې مال د چې خلوصي کچیرې مال د چې وفایي کچیرې ما چې هغه ویني چې کومه دغه ته ترخیلو اتا جوړو اغزنی خیلو پیزوالو اجن خیلو د ټولو پینکې باندې خلکو مروتو چې دا نو زه تا چیلنج درکاو چې 3 اربه نه 6 اربه روپۍ ولګوا زه ما خلوص زرا مقابله په خلوص کا ډاکټر شابیر الله خان ډاکټر شابیر الله خان ډاکټر شابیر الله خان زبا مقابله په خلوص باندې کوو زبا مقابله په خدمت کوو زبا مقابله تاسو په محبت کوو دای دې مقابله په پیسو وکي ګورو چې مروت ما ګټي کېده پیسې دای ګټي اخر چې بنن دې تقریب چې 3 لفظونه کو 3 اول لفظ ما دادا چې زه جان ذمہوار دا وعده در سره کوم نن دای ما لفظ دادا ته یاد ساتو کیمرې دي دغه کی سبای روان وخت چې کچیره ماتر انور سیف الله خان وو ما خواهش دادا چې دای دی جی ام پی ای یا منسٹری ما خواهش کو دی چیف منسٹری دا کایغه بعد دای وای چې نه زبایو دای و وعده مې در سره چې تاسو 1 روپۍ وی حق وی نه چې با دوره دالې نه کیږي کور په کور به در رساو دوباره رسیږي ګیس پر رسیږي نو کریم پکېږي په حق پکېږي په انصاف پکېږي چې نه وسی بیا زه دوره بے غیرت نه چې دالته شور لا خپل کور ته وټ غواړه لا تاسو ته غواړه نه راځي دوم لوز به ما سره کوي انور سیف الله خان کاچا تاسو یو دم درود دا چې کله سړی پاس سي بیا ته یو چوف وکې بس په هغه چوف سره منسټري راځي چې څرنګه شاته ورتي چې رضام خان مخکې روان و منسټري شاته پسې روانه وه پی کې 92 ته مضبوطه منسټري غواړو داسې منسټري یو ورتی تا دې خلکو ته جیل تیر که په برتیانو باندې یو ورتی به دا ریکارډ زه جوړوم په برتیانو او په خدمت به زه جیل تیروم درېیم اخرنی لوز تاسو نه غواړو امام ملګرو ډېر په غیرت او په خلوص او په مینې راوتلی 12 نومبر 2012 نه تر 12 نومبر 2018 پورې به مې 6 کاله اوسي
چې زه دې کلو چې شورېدلی یم تاسو ایم پی ای به ته ترخیل ته دوره ورتیني راغلی لکه چې زه راغلی یم داسې هر کلي ته تللی یم ما شپږ کاله محنت وکړ ما دلته اوبه راوړې دي ټیک ده ته ترخیل ته به مې نه راوړي تبۍ ته به مې راوړي شهبازخیل ته به مې راوړي هر چې کله تاسو ایم پی ای صاحب دوبۍ چې به ناست وه زه به دلته په سرو غرمو باندې به ما مځکې کولې ټیوبویلو ته چې زه یو داسې سکیم شروع کړ چې هلته اوبه نه خرچې سي هر چا ته ورسېږي چې کله به دا ایم پی ایګان صاحبان ایسیګانو ته اسلام آباد چې ناست ول زه به په غرمو شورېدلی چې هر چا ته بجلۍ یا مټې ټرانسفارمر ولګېږي ما سره به یوه واده کوو ما کورنۍ په غیرت او په عزت او په پښتو باندې دې ورکې به یې ملاتړ کوو دا واده ده ډېره مهرباني الله مو چاته محتاج مه کړه